روزانه حساب سره د 3 قسمه ذکر اهتمام د خامخا کوي. که تاسو ته د ورځې د نورو ذکرونو موقع نه میلاویږي ټیک شوله که نه، نو دا 3 قسمه ذکر خو مه پرېږدئ. لږ کوئ، مختصر کوئ، خو خامخا یې کوئ. د دې فضایل، د دې کمالات هغه درته زه بیانوم، دا ذکرونه درته هم بیانوم. او مومن هغه د حدیث کې راځي چې د ځان له خوښۍ چې مسلمان رور لم خوښ کړي. زه ځان له خوښوم دا، ما په دې کې ډېر کمالات کتلي، ډېر فواید مې کتلي. زړه مې غواړي چې د مسلمانانو رونو سره هم شیر کم، خو تاسو به هم پکې بخل نه کوئ، په خپله به هم خپلوئ، زده کوئ به، مستفید کیږئ به، او دا به د ځان دپاره صدقه جاریه ګرځوئ، د نورو مسلمانانو سره به هم شیر کوئ. ګوره په دغه ذکرونو کې اولنی ذکر د کلمې طیبې دی، لا اله الا الله. دا دومره د کمال نه ډکه کلمه ده. که تاسو غواړئ چې زموږ ایمان دی هر وخت تازه وي، که تاسو غواړئ چې ایماني اطمینان دی موږ ته هر وخت حاصل وي، که تاسو غواړئ چې زموږ په چهره کې د نورانیت پیدا شي، که تاسو غواړئ چې زموږ د عملنامې نه د ګناهونه کم شي او نیکۍ دې پکې سیوا شي، او هر ټیم مو د زړه ته یو خوشحالي، یو ایماني قوت او یو اطمینان حاصل وي، نو دا ګورئ په کلمه طیبه کې دی. ځان سره یاد ساتئ، لا اله الا الله، لا اله الا الله. حدیث مبارک کې ورته بهترین ذکر ویلی د ټولو ذکرونو نه، ټیک شوله. او حدیث کې راځي چې کم کس د لا اله الا الله ذکر وکړي، نو په دغه ورځ کې د ده نه بهترین بنده د الله په نسبت بل نه وي. هغه به بهترین چې چا د ده نه سیوا کړی، هغه به بهترین. نو یو ذکر خو څه شو؟ لا اله الا الله شو، کلمه طیبه شوه. 100 کرته وایي، 200 کرته وایي، خو د 100 نه خو کم مه وایي روزانه حساب سره. دویم ذکر جی استغفار دی. ښه د قیامت سخته ورځ ده، سخته صحنه ده، د الله په مخ کې ولاړ حکم وشو فرشتو ته چې عملنامې کولاو کوي. نو حدیث مبارک کې راځي زیری دی، خوشحالي ده، خوشخبري ده د هغه چا دپاره چې د هغه په عملنامه کې استغفار ډېر بې منتشر، د ده لپاره خوشخبري ده. توبه لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیره، د هغه کس دپاره زیری دی، خوشحالي ده، خوشخبري ده چې د هغه په عملنامه کې استغفار څه شو؟ ډېر بې منتشر. که غواړي چې افتونه او تکالیف دې رامانې نه راځي، که غواړي چې نیکعمله اولاد دې الله راکړي، او که ته دا غواړې چې رزق مې د فراخه شي، نو د استغفار اهتمام کوه. ستا د ګناهونه به دې سره معاف کیږي او نیکۍ به دې څه کیږي؟ سیوا کیږي. استغفار ډېر ډېر وایه جي. او استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، دا بهتر دی، دا وایه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دا وایه. که دا دوهنه چاله نه ورځي، نو استغفر الله ربي، استغفر الله ربي، استغفر الله ربي، دا جي د دې اهتمام خامخا کم از کم 100 کرته خو د ورځې وایه. دا دویمه وظیفه شوه. دریمه د کمال وظیفه هغه درود شریف دی. که هر درود وی د مانځه کې چې کوم راځي، که دا وی ډېر بهتر دی. که نور درود شریف وی، یو درود ویلو سره 10 رحمته پتا راځي، چې 100 کرته دیو 1000 رحمته یقیني. دا حدیث کې وعده ده، دا پتا باندې د الله رااله چې د ورځې پتا د الله 1000 رحمتونه راځي، ته د الله رحمت ته څومره نږدې شوې، د غضب نه څونه لرې شوې. که غواړې چې د نبي علیه السلام شفاعت مې د قیامت په ورځ نصیب شي، هغه ته مې د ټولو نه زیات نزدېکت نصیب شي، نو حدیث کې راځي چې څوک په ما باندې ډېر درود وایي، د قیامت په ورځ به دا ماته ډېر نږدې وي. نو دریم درود شریف، دریمه وظیفه دا ده. او د دې کمال به دی چې انشاءالله یو ورځ به تا ته د نبي علیه السلام مبارک دیدار هم نصیب کیږي په خوب کې، او د مدینې منورې چکر به دی هم نصیب شي، یو نه یو ورځ نه امیده کیږي به نه. نو د دې 3 قسمه ذکرونو اهتمام دا خامخا کوئ، لازم یې کوئ، په خپل هم واورئ، د ملګرو سره هم شیر کوئ. وصلی الله علی النبي.